أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وصلی الله رب العالمین مومنانو ته خاص خطاب کوي ورستو د عام خطابنا کمخ کې الله رب العالمین یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے د تمام دنیا خلقو خوري دا غسنا چې پزمکه کې دي حلال او پاک. وس خطاب دے خاص مومنانو ته یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو کلو من طیبات ما رزقناکم، خوري د پاکیزه غنا چې مونږ رزق درکړی تاسو ته. او الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د کافرانو په شان م جوړیږئ چې د ځان نه حلال او حرام جوړوي، بلکې ادا الله رب العالمین چې کم چیزونه الله حرام کړی دي نو هغه حرام وګڼئ، الله رب العالمین چې کم چیزونه حلال کړی دي نو هغه حلال وګڼئ، د ځان حرام او حلال م جوړوي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د طیبات باره کې فرمایي چې دا طیبات دا څه ته ویل کېږي، نو هغه مراد د دینه هغه مالونه او هغه خوراکونه دي چې تاسو په حلاله طریقې سره ګټلي. طیب الکسب هغه خوراکونه خورئ چې هغه تاسو په حلال طریقې سره ګټلي. دا مطلب نه لري چې مزیدار او اعلی خوراکونه کوي، ها البته که اعلی خوراکونه الله رب العالمین درکې نو هغه خوړلی شي بغیر تکلف نه، هغه سبن نه دي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې وکله اعلی خوراک میلاویدو هغه به استعمالو چې نه به نبی په هغې پسې تکلفات نه کوله. یا درې طیبات مطلب دا دی چې مؤمنانو خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاکیزه غنا چې موږ رزق درکړی تاسو ته. مراد د دین هغه دی یعنی چې نجس او ګنده خوراک مکوئ، ضرري او نقصانی خوراکونه مکوئ. وشکروا لله، او د الله رب العالمین شکر وباسئ. یعنی که تاسو د الله رب العالمین عبادت تاسو ته خوښي د هغې اراده لرئ نو د الله رب العالمین شکر ادا کوئ. شکر بعینه د الله رب العالمین عبادت دی، بندگی ده، لکه دا د حدیثو نه معلومیږي. وشکروا لله، شکر وباسئ د الله رب العالمین، نو دا مستقل عبادت شو. د دې شکر ویستلو مطلب دا شو، یو دا چې الحمدلله پې ووایي چې کله د خوراک وکړه څه دې وخوړل څه دې استعمال کړه نو الحمدلله ووایه. او بیا د هر ځای کې خپله دعا ده، تعالی الله رب العالمین خوراک درک روټۍ دی وخړل خپله نو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دا ووایا. یا الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وسوغه وجعل له مخرجا، دا مختلفی دعاګانې دي، دا دعاګانې ووایا الحمدلله پکې راغله. او دغه شان کچرته تا د بل چا دعوت وخړو نو اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني، یا کل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکه وافطر عندکم الصائمون، دا دعاګانې. او دغه شان کپړې دی واغوستلی نو الحمدلله الذي کسانی ما اواری به سواتی واتجمل به فی حیاتی، دا دعاګانې الحمدلله په دې کې راځي. نو مطلب دا دعاګانې ویل او که صرف الحمدلله دی ویله نو هم دا خبره باندې عمل وشه. وشکروا لله یعنی شکر وباسئ د الله تعالی، یعنی په جبه باندې الحمدلله ووایا. حدیث کې راځي د مسلم شریف چې کله یو مسلمان روټۍ وخوري یو بوز کی او د الله رب العالمین حمد پاغي باندې وای نو الله ته راضي کی. دویم شکر دا دی چې د خوراک نو وروسته بیا عبادت وکي، په مانځه باندې ودرېږي، نو دام یو شکر شو.
د خوراک نورستو د الله بندگی کول د الله عبادت کول دا یو شکر شو. دریم نمبر شکر په دې طریقې دی چې د الله احسان ومني چې را دار الله رب العالمین را کړه. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، یقینا الله تعالی پاک دی او نه قبلې مگر پاک مال. الله فخفل طیب دی پاک دی نو پاک مال قبلې او پاک عمل قبلې، پاک عقیده قبلې، پاک ایمان قبلې. وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، او یقینا الله تعالی حکم کړی دی مؤمنانو ته پاغه سبانه چې حکم یې کړی دی پیغمبرانو ته. پیغمبرانو ته ویل دي فقال ان الله تعالی ویل دي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرانو خوري د پاکیزه مالونو نه او نیک عمل کوي، ځکه نیک عمل بالا پیدا کوي چې کله تاسو پاک خوري. وقال والله رب العالمین ویل دي یا ایها الذين آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مؤمنانو خوري د پاکیزه غنه چې موږ رزق درکړل تاسو ته. او دا عبادت کې چې مزه پیدا کیږي او عبادت چې قبليږي او د انسان دعا خپل قبليږي نو هغه په دی باندې چې کله د رزق هغه د حلال نه وي. لکه ثم ذکر الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو سړي تذکرہ وکړه اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، دا به بر سره راشي او گرد و غبار به پروتي لاسونه به اسمان ته چوت کړي وای به یا ربي یا ربي ای زما رب ای زما رب، الله نه بسوالونه کوي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومطعمه حرام، د خوراک به د حرام وي، ومشربه حرام، د اسکاک به د حرام وي، وملبسه حرام، د جامې به د حرام نه، وغذي بالحرام، او د غذا به د حرام نه، د بدن به په حرام باندې لوي شوی. نو فان یستجاب لذالک، د انسان ته بردی څنګه قبولتیا وشي. نو دین دام پته ولګیدا چې الله رب العالمین هغه عمل او هغه عقیده او هغه مال قبلې چې هغه فاکی. دویم نمبر دام معلومه شو چې دا دومره اهم دی چې پیغمبرانو ته الله رب العالمین په کومه خبره حکم کړی دی، پاکه خبره حکم کړی دی مؤمنانو ته. او دریم نبدا معلومه شو چې عبادت چې قبليږي، دعاګانې چې قبليږي، نو پای کې رکاوټ هغه حرام مالی، او چې کله مال حلال نو بیا به کې سو رکاوټ نه، بیا الله تبارک وتعالى قبلای. نو الله رب العالمین فرمایي په دې آیات کې الله ویا ایها الذین، اے هغه کسانو آمنو چې ایمان مراوړې دي، کلو خری من طیبات ما رزقناکم، دا غفا کیزه چیزونو نه چې درکړي دي مونږ تاسو ته، وشکرو لله، او شکر کوي د الله تعالی، ان کنتم کچرتای تاسو ایاه تعبدون، دغه الله تعالی بندگی کوونکی، کچرتای تاسو دغه الله تعالی بندگی کوونکی، کدا الله عبادت کوي نو بس شکر ادا کوي، خپل مال چې کوم نه هغه د حلالونه کوي، نو شکر دا شو چې په خلا الحمدلله ویل، او دغه شاند کې د خپل د اندامونه پاغزه کې استعمالول کمزې کې چې الله رب العالمین خوشاليږي، د الله د بغاوت نه د بچ ساتل او محفوظ ساتل. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي، کلو خری من طیبات ما رزقناکم، د هغه پاکیزه څیزونو نه چې درکړي دي مونږ تاسو ته، وشکرو لله، او شکر کوي د الله تعالی، ان کنتم ایاه تعبدون، کچرته تاسو د خاص د الله تعالی عبادت کوي او بندگی کوي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.